نو په دې دوران کې د دغه بنو عطفان د قبيله مشر د اغنمو نعیم بن مسعود اشجعي. نعیم بن مسعود اشجعي دا د بنو عطفان د قبيله سردارو. دی اوس په ځړ کې الله تبارک وتعالى د ایمان ورواچو. په تیاره کې راغی غلی نبی علیه الصلاۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره ما ته کلمه وایي مسلمان یې شپه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کلمه وویله مسلمان شو. وی د الله پاک پیغمبره ما ته اجازه شته چې زه هلته څه چل وکړم یو چال وچلوم ځکه زما ملګرو ته پته نشته چې دی مسلمان شوی دی. زه هلته آزاد ګرځېدی شم زه یو چال وچلوم ما ته اجازت شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل تا ته اجازت دی ځکه جنګ چې دی دا خو جنګ خو دا چل ول دی چل ول به په جنګ کې کوي. نو دا لاړو دا نعیم بن مسعود اشجعي رضی الله تعالی عنه لاړو نو د بنو قریظه ورسره ملګری شو چا چې معاهده ماته کړې وه. هغې ته وی تاسو ته پته ده تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وعده ماته کړه خلاف ورزي مو وکړه. دا نور خلک خو دبار خلک دی د مکې خلک دی دوی خو به واپس لاړ شي کو شکست یې وخوړو خو تاسو به څه کوئ؟ تاسو خو د نبی علیه السلام سره په مدینه منوره کې دننه پاتې کېږئ. دا نور خو د مدینې د مکې مکرمې خلک دی لاړ به شي خپلو خپلو علاقو ته به لاړ شي خو کو تاسو به څه کوئ چې دا مسلمانان به تاسو بیا پرېږدي؟ هغوی دا خبره خو دې ټیک وکړه. اوس خو دې زموږ نه واپس لاړ شي موږ په سپینه ډاګه پرېږدي بیا به څه چل کوو؟ زه درته یوه خبره کوم زه په خپله د بنو عطفان سړی یم خو کیسه درته دا کومه چې تاسو د مکې د مشرکینو ته ووایئ چې موږ په تاسو داسې باور نشو کولی چې تاسو زموږ سره ولاړ یئ. موږ له څه سرداران راکئ موږ له څه مشران راکئ هغه به زموږ سره ګاڼه وي ستاسو دا مشران خو تاسو تښتئ دوی به زموږ سره موږ سره خپل کسان ګاڼه کوي. دلته کې راغی غلی د ابو سفیان ته ویل خبر خو نه یې که نه وی ولې بنو قریظه چال چلولی د ستاسو نه په دوکه کسان اخلي او وجني. د نبي علیه السلام سره دا خبره کړې ده چې موږ له د ابو سفیان نه درله کسان اخلو تا ته یې واله کوو ته یې مړه کړه. وي دا څه وایي او که نه خبره چې په دې کې رښتیا بنو قریظه راله ابو سفیان ته یې وي موږ په تاسو اعتماد نه شو کولی موږ سره کسان کېدی موږ سره کسان ګاڼه کوي. ابو سفیان پوه شو چې ښه په دې باندې زما نه کسان اخلي مسلمانانو ته یې واله کوئ. وي نه زه تاسو له کسان نه در کومه بس د هغوی په منځ کې اختلاف راغی. وګوره دا جنګ چې دی که دا چل ول دی جنګ سره نبی علیه السلام فرمایي جنګ چل ول دی د هغوی په منځ کې بس اختلاف پیدا کو چې اختلاف پیدا کو دا اگر چې دا خبره دروغ وه خو په جنګ کې دروغ ویل جایز دی. حدیث مبارک کې راځي په دریو ځایونو کې دروغ ویل جایز دی. په دریو ځایونو کې دروغ ویل څه دي جایز دی. کم کم یو چې د دوه مسلمانانو روغه کوي په دې کې ته دروغ ویلی شي. ته یو طرف له لاړې که نه تا ورته ویې لکه روغه وکړه هغه وایي زه د ده سره روغ وکړم زه یې وینز کړم زه یې سر غوړوم زه یې داسې داسې کړم ته ما ته وایي چې روغه ورسره وکړه. بس د هغه د طرفه چې راړي د بلې ډلې سره میلاو شي که نه هغه ته وایي لکه روغه ورسره وکړه زه د سره هغه ستا متعلق څومره ښکلې خبرې وکړې هغه خو وایي چې دا زما ورور دی او زه ورسره روغه کوم ګوره ته ورته دومره دغه اگر چې هغه ته کنزل کړي بدې ردې ویلې وي خو ته چې راړې د دویمې ډلې ترې مړه هغه ګوره دومره ښایسته خبرې وکړې هغه وایي چې دا خو زما ورور دی نسبي مې دی زه د سره جګړې کوم ستا دروغ وي خو دا دروغ ویل څه دي جایز دي ځکه د دوه مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي. دویم کوم مقام دی د ښځې او د خاوند په منځ کې خاوند ښځې ته دروغ ویلی شي. اوس یو خاوند دی ښځه نه ده خوښه دا ښځه ته وایي رښتیا وایي زه زه خو په تا باندې سر ورکوم اوس په زړه کې خوښه نه ده ولې ورته وایي که نه هلته مې ډېره خوښه یي زه ستا سره ډېره مینه لرم داسې داسې بس اگر چې دا خبرې په زړه کې نه وي خو ویلی شي ورته ځکه چې د ښځې او د خاوند دا رشته ډېره درنه رشته ده ډېره درنه رشته ده. یو داسې خبره رااله چې په رشته کې په هغې سره توړ پیدا کېږي ماتوالی راځي نو دا خاوند د خیر دی په دغې ځای کې د ښځې ته دروغ ووایي په دې باندې دا خاوند ګنهګارو نه دی. دویم ځای دغه دی. دریم مقام هغه جنگ دی جنگ حالت د جنگ دی لکه دا صحابي چې راغی که نه نو بنو قریظه ورته وي مکې والا خو یوازې پرېږدي مکې والو ته وي ستاسو نه کسان دې دپاره اخلي چې قتلېږي دغه نو په دې دریو مقامو کې دروغ ویل څه دي جایز دي. نو دا صحابي هم راغی نو دا هغه ځان له خبره جوړه کړه د هغوی په منځ کې څه پیدا کو توړې پیدا کو د هغوی په منځ کې اختلاف راغی د هغوی په منځ کې اختلاف راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر سخته پریشانۍ کې دی چې کله د بنو قریظه د وعدې د خلاف ورزۍ نه خبر شو او د هغې نه خبر شو الله تبارک وتعالی په دې دوران کې ذل راوست سیله یې راوستله. الله تبارک وتعالى فرمائے یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ريحا وجنودا لم تروها. الله تبارک وتعالى وی ما لخکری راولېږلې هغه لخکری تاسو نه لیدلې لخکری د فرشتو وي د فرشتو لخکری رالی الله تبارک وتعالى سیله راوستا دومره سیله رااله چې دا هغوی د خیمو ته وردن نشوله چې خیمو ته وردن نشو دا خیمې ورله والوزولې
چې کوم پخلی کړو پتیلی متیلی پرتی هغه ولا واړولې سیلې پتیلی واړولې او پرشتو لخر چې کله دي سارولې دي اسونه کنه هغه وتریدل وتختیدل ارسه ګډوډ شو په دې طریقه باندې الله تبارک وتعالى غي تصور کو شکست ورکو د اغه زین نامراد واپس شو په دې غزا کې درې کفار مردار شو شپږ تن مسلمانان پکې شهیدان شو بهر حال بنو قریظه یوازې پاتې شو د نبی رسول الله والسلام سره د وادي خلاف ورزي وکړه دا ان شاء الله په دې غزا پس بیا د بنو قریظه غزا د نبی رسول الله دا سره د دې معاهده خلاف ورزي باندې بیا غزا کړې ده